السلام علیکم قاری صاحب دا صلات تسبیح باره کې متپوس کولو چې د دې ولا څه فضیلت دي او دا روزي کې کول دي څو ځله کول دي څو ځله پکار دي دې باره کې لګ رهنمایي وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یقینا دا ډېر ښه ټیم باندې سوال وکړو، ډېره مبارکه میاشت ده، ډېر لوی فضیلتونه لري. لکه حدیث په تاسې اورېدلی وي چې روزانه پکار ده یا هفتې کې میاشتې کې یعنې عمر کې ښوی ځلې پکار ده. خو زه دا یم د رمضان کې خو روزانه پکار ده، روزانه بیس باندې که نه وي هفتې کې، په رمضان کې ښوی ځلې کول دا ډېر ضروري دي. او طریقه اسانه طریقه یې دا ده چې څلور رکعتو نیت په وتړي او هغې کې ثنا نه بعد چې کوم ولا اله غیرک پورې ده، اعوذ بالله او بسم الله نه مخکې دې کې 15 بار دا چې کومه دعا ده دا وایي او د هغې نه بعد بیا به قرات او الحمد چې ختم کړي، لکه قرات ختم شي نو سجدې نه رکوع نه مخکې و بیا 10 بار وایي دا 25 شو. بیا به لاړ شي رکوع کې سبحان ربي العظیم دا به وایي 3 ځلې 5 ځلې د هغې نه بعد لکه ټاک دی څو ځلې دی د هغې نه بعد بیا 10 بار بیا دا دعا وایي. بیا به د سجدې نه رکوع نه چې کله اوچت شي دې ته قومه یایي، قومې کې بیا 10 بار وایي. بیا به سجدې ته لاړ شي، سجدې کې سبحان ربي الاعلی دا به وایي، هغې نه بعد بیا 10 بار وایي. بیا به راشي هغې ته جلسه یایي، لکه د 2 سجدو منځ کې چې کوم نستی وي نو 10 بار به دې کې وایي. بیا سجدې ته لاړ شي، آخري سجده چې کوم وي هغې سجدې کې 10 بار وایي، نو دا ما خیال کې 75 برابرېږي، نو 300 بار بال دي. دا که بس دوم رکعت هم همداسې درېم رکعت هم همداسې څلورم هم همداسې او دا په دوم رکعت کې خو ثنا نه وي، بس بیا خو به ډایرکټ دا کلمه دا شروع کړي چې نه بنده صحیح شي. ډېره مهرباني.